خو زه حیران یم چې نه تقلید شته او نه تقسیم د مسایلو شته او بیا یې مونږ ملزم کړي چې ومنه که نه ته به فاسق شي. نو دا یو دلیل دا به زه درته بیانوم په ترتیب سره. بله خبره تا دا وکړله چې دا قرآن او حدیث ته ډریور ویله، نو تا امام ابو حنیفه رحمه الله د دې وخت د کراچۍ د ډریور سره مشابه کړو، دا بې ادبي نه ده. دا اوسني ډریوران چې کراچۍ ته ځي او څنګه روان ګاډی چلوي، نو تا امام ابو حنیفه سره ولې مشابه کړو؟ بل دا دی چې مثال هغه دا معنا نه ده چې دا بعینه هغه دی، بلکې دا د وضاحت دپاره ورکولی کېږي. موږ روان یو په څه کې؟ په قرآن او حدیث، بس هره مسله د قرآن او د حدیث نه ثابتو دې کې څه خبره ده. بل د بار دا مثال ورکوي چې دوه کسان روان یو دوه ړانده دا به ورسي، نو اوس یو سړی ړوند دی، ښه ماهره ډریور دی، بیا ړوند شوي د هغې سره به څه کوو؟ لکه اوسني مقلدین غټ علامه ځان ته لیکلی او نور ړانده شوي دي، خو دا ډریور خو هم تباه شوی دی که نه، چې مخکې روغ اوس ړوند شوی دی. دویم بل عوامو ته ټول ته ړانده وي، تاسو ټول ړانده یې، ته په دې عوامو کې دونه عقل دونه بصیرت نشته چې په قرآن او حدیث باندې ځان پوه کړي. لهذا دا خبره د طلحه مولوي صاحب من کل الوجوه دا باطله خبره ده. بله خبره تاسو ته زه دا کوله غواړم چې د تقلید تعریف کم چې مولوي صاحب هغه وکړه، نو یو خو مسلم کتاب نه مونږ ته کول پکار، هغه کتاب تاسو مونږ له راکړئ، تاسو کوم نه تعریف وکړو؟ نه مسلم دا تاسو ته مسلم دی، تاسو ته مسلم دی. شیخ صاحب لیکي لیکن د تقلید دا قسم باطل. ګوره د تقلید تعریف تاسو چې کوم وکړه، کوم ځای نه وکړو؟ د قسم تقلید نه تقلید تعریف څه دغه وکړ تقلید دې ته اخر کې شیخ صاحب لیکي دا قسم تقلید باطل. ګوره د مولوي صاحب د تقلید د تعریف حاصل دا راووتلو چې یو سړی عامي څه مطلب چې قرآن او د حدیث یعنې د هېڅ شي فهم ورسره نه لري، د کراچۍ ډریوران دې ته موږ عامیان وایو، دا سړی به د علماو خبره بدي، نو دا خو تقلید نه دی. عامی به د علماو خبره د څه شي مني؟ رایه که قرآن او حدیث. که رایه مني نو د رایې باندې هېڅ عامي ملزم نه دی، که قرآن مني دا خو اتباع د قرآن شوله. دا د یو خبرې جواب شروع. بل ما تا ته ویل الیوم اکملت لکم دینکم، الله ما ستاسو دین مکمل کړی دی، ما ستاسو دین هغه مکمل کړی دی. نو تکمیل د دین وشو که نه؟ اوس په دې کې نقصان څه دی چې تاسو یې موږ له راوباسئ؟ ولې نقصان راوباسئ په دې دین کې چې دا مسله منسوسي ده او دا غیر منسوسي ده او بیا په دې کې مونږ تقلید کوو او په دې کې نه کوو؟ بل ما مولوي صاحب ته ویلو چې په مسایل غیر منسوسو کې تا ته څه نوم ووایو؟ د دې جواب د مونږ له اوسه پورې رانه کړه. بل طبقې ولې واضحه نه کړله؟ طبقه احناف اووه طبقې دي، د دې وضاحت یې ولې ونه کړه؟ ځکه په اوومه طبقې د احنافو کې طلحه مولوي صاحب متوجه ده، اوس دې ټیم کې مطالعه نه کېږي. د طبقې د احناف اوومه طبقه دا ده چې وایي اوسني مونږ هغه مقلدین یو چې مونږ په هېڅ شي باندې قادر نه یو، نه صحیح پیژنو، نه سقیم پیژنو، نه ښې او ګس لاس پیژنو، مونږ د داسې طبقې خلک یو. نو طبقه ستا دا ده او راغلی ځان د محقق جوړ کړی دی، اوس مونږ سره چې کوم دی مناظره کې خپله طبقې موافق، خپل د صادر موافق ته که خپې غځې نو خیر دی، د صادر نه بهر ته خپې مه وباسه. د دې وجې نه شامي هغه لیکلي دي ویل فاخرج نفسک عن ظلمة التقلید، خپل ځان د تقلید د تیارو نه وباسه. فاستضئ بمصباح التحقیق، او ځان له رڼا حاصله که د ډیوي د تحقیق نه. نو که دا تقلید دونه ښه شوی نو دته به ظلمت امام شامي حنفي عالم دی دا به ورته نه ویلی. او دې ظلمت څونه نقصان اوس وکړو، څونه نقصان یې وکړو. یو دې ظلمت دا نقصان وکړو چې اسلام او دین ناقص وګڼه، وایي دا مسله په قرآن او حدیث کې وایي نشته ده چې منسوسي او غیر منسوسي. نو چې نشته ده نو ته بیا مونږ ته څه نه بیانې؟ ده به ته مونږ ته ولې ملزم کې؟ مونږ خو وایو حکم شرعي هر قرآن او حدیث کې شته دی. که قصور په علمي په وجه پټ نو هغه دا معنا نه ده چې په قرآن او حدیث کې نشته، خو د قصور علمي د وجې نه هغه پټ شوی دی که نه. نو لهذا مسائل منسوسي دي، که ته غیر منسوسي دلیل به راوړئ، دلیل به یا قرآن یا به حدیث چې رسول الله ویلي. ګوره چې ما تاسو ته مسائل پرېښودل، یو هغه دی چې پای کې نص شته، بل هغه دی چې پای کې نص نشته دی. یو بل دلیل درته هم وایم ښه، دا د المعجم الکبیر نه وایي ما بقي شیء، دا حدیث دا ابو ذر غفاري دی، وایي ما بقي شیء یقرب من الجنه، داسې یو شی نه دی چې ګوره تاسو جنت ته نږدې کوي، ویباعد من النار، او د جنت نه تاسو لرې کوي، الا وقد بین لکم، مګر هغه تاسو ته بیان کړی شوی دی. نو مونږ ته د جنت نږدې کېږي کوم شی هغه بیان دی، چې کوم لرې کېږي هغه مونږ ته راغلی دي. نو ته ولې به مونږ باندې اوس دا خبره خامخا ملزم کړې چې مسایل دوه قسمه دي، منسوسي او غیر منسوسي؟ یو دلیل در سره پکې نشته دی، وښایې د قرآن نه یو دلیل که نه. اوس طلحه مولوي صاحب زه تا ته پنځه مسایل एकदम دا غیر منسوسي دي او د امام ابو حنیفه نه به ما ته ثابت دی، ځان سره یې لیکه طلحه مولوي صاحب. اولنۍ مسله
تاسو وای دا مسله زه د وضاحت دپاره نقل کوم. خروج عن البحث بمعنى عدم العين نه دی بلکې بمعنى عدم الجزء. تاسو وای چې قدر الدرهم که د انسان په جسم پورې ګندګي انخطې وانو په دې باندې موس کېږي او دا پاک. دا مسله منسوسي ده که غیر منسوسي؟ یعنې په دې باندې دلیل شته قرآن او حدیث کې کوي موږ ته بیان کوي که نه نو امام ابو حنیفه کوم ځای کې حل کړی ده؟ ته خو د امام ابو حنیفه تقلید کړی، دا چېرته حل کړی ده؟ امام ابو حنیفه دا خبره چېرته حل کړې ده؟ چیلنج دی طرحه صاحب ته چې دا دې ماته د امام ابو حنیفه رحمه الله نه حل کړی شوی وښیي. دویمه مسله، بس دا یو مسله دې ماته وښیي ځئ. د میخي مسله پیش کړه، د مچې مسله پیش کړه، د ناش مسله پیش کړه، د میخي مسله پیش کړه. خپل مولا لیکلي دي چې تقلید چې دي چې مسایل منسوخي. ها بسم الله الرحمن الرحیم شروع کو. ټولو نه اول خو ما د شیخ صاحب نه دا تپوس کړی و چې ته وایې چې هر څه په قرآن او په حدیث کې شته، د حدیث صحیح تعریف د قرآن نه یا د یو ضعیف حدیث نه راته وکړه، خو به یې نه کوي او تاسو گواہ اوسیږئ انشاءاللہ تر آخره پر بھی نہ ہوگی. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ حضرات میرے بار بار آزمائے ہوئے انشاءاللہ تعالی. بیا شیخ صاحب آیات پیش کړو وای الیوم اکملت لکم دینکم. ما ورته شیخ صاحب دغه اعتراض خو منکرین حدیث دغه آیات پیش کوي، کوم اعتراض چې د دې آیات په بنیاد منکرین حدیث کې نه ته په ما باندې ولې کې ته ځان ته اهل حدیث وای کنه د منکرین حدیث په لار باندې ولې روانه؟ جواب یې را نکو. دویم شیخ صاحب ما مثال پیش کړو نو وای چې تا خو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نام ډرایور جوړ کړ. شیخ صاحب تا خپل بیا اخره کې پکې ویل چې مثال او په ممثل له کې مطابقت من کل الوجوه نه. شکر دې چې خپل د جواب راک. ما چاته باندې اعتراض کړو اپ دې بنیاد باندې چې تا د کوم مثال پیش کو د مثال دستا غلط دی ځکه چې الله او د الله رسول منزل دی ا ډرایور نه دی، هغه مثال فی نفسه غلطو. بل شیخ صاحب عوام ته وی تاسو ته اړاند ویلا، تاسو ته اړاند ویلا. شیخ صاحب ما ور سره وضاحت هم کړو چړون په دې معنا باندې چې په قرآن او په حدیث باندې بصیرت په درجه د اجتهاد ورته نه حاصل، غیر مجتهد دی. ما ور سره وضاحت کړو او کاسي انتشار دی پرته شور جوړه ایو بریله وکړه. بیا چا سره دیوبندي سره مناظره ونه هغه په کې ویل قال رسول الله بریره را پاسلو وای دا ګوره قال الله رسول ته دوه پیره قال ویل. نو شیخ صاحب کدا سه دا مقصد دی نو بیا خو په دې باندې بیا آیات پیش کو وای ما فرتنا فی الكتاب من شیء. الله وای مخ په دې کتاب کې اسم نه دی پریخي چې نه مې بیان کړی، خو په دغه کتاب کې خو تقلیدم راغلی دی ته نه منې، او په دغه حدیثونو کې خو تقلیدم راغلی دی. زه به درته شیخ صاحب تیاری دا وخت نه دی تا تیاری خو به ګوره تاسې کړي که نه شیخ صاحب تیاری ما کوي. ګوره ما ته غوږ ونیسه شیخ صاحب خبرې ته غوږ ونیسه. زه بیا درته وایم شیخ صاحب ته ځان ته اهل الحدیث وایي، د منکرین حدیث په لاره باندې مزه نن به پته لګي چې صحیح اهل حدیث یې که د وروستنۍ زمانې اهل حدیث یې. د منکرین حدیث ول اعتراض ما پیش کوه، دې ځای کې راغلی ما فرتنا فی الکتاب من شیء. الله وایي چې موږ په قرآن کې اسم نه دی پوهېږي، په قرآن کې د بخاري ذکر شته دی، د مسلم ذکر شته دی. دغه آیت منکرین حدیث د سا شیخ عبدالسلام منکرین حدیث منکرین قرآن تک دغه کتاب کې دغه آیت د منکرین حدیث په دلایلو کې پیش کړی دی. شیخ صاحب ته دا ولې پیش کړي؟ بیا دغه شمی عبارت او دلایل لازم ویلې دلایل خو بیا موږ په قرآن کې مخکې پیش کوو کنه چې تقلید په قرآن او حدیث کې شته کنه. غوږ ونیسه شیخ صاحب. بیا شیخ صاحب څه وایي؟ شیخ صاحب ما ته وایي عجیبه ناشنا خبرې وکړه، وایي شاملي کړي دي. نو شیخ صاحب ګوره فتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض. زنه کتاب د خپل خواهشاتو مطابق منل او د زنه نه انکار کول دا خو د یهودیانو طریقه وه. نن اهل الحدیث د یهودیانو په طریقه باندې روان دي. او زه درته نه وایم شیخ صاحب د ستا خپلو کتابونو لیکلي دي چې اهل الحدیث د منافقینو په طریقه روان دي. شیخ صاحب ما ته غوږ ونیسه. ټولو نه اول خو د شامي دغه عبارت پیش کړه، پکې دوکې نه د کار اخیستې دي کیزه بیانې دې کړې ده. شامي دغه عبارت راوباسه او شامي دغه عبارت پیش کړه موږ ته راکړه. دویمه خبره د تقلید د رد لپاره ورته خو نه قرآن ملاویږي نه حدیث ملاویږي. لاړو شامي ته د تقلید رد په تقلید سره کوي. عجیبه خبره ده، رد د تقلید کې او خپل تقلید کوي. ماشاءالله دا څه وایي شیخ صاحب؟ بیا شیخ صاحب ما ته وایي د مقلدینو خو طبقات دي. شیخ صاحب خبره یاد ساته، زه د هر دستا هر هغه خبرې جواب ذمہ دار یم
چې کومه خبره د مناظرې سره تعلق ساتي ما چې د مقلدینو کومې طبقې سره هم دی تعلق دی زه اوس دې ته ناست یم چې تقلید د قرآن او د حدیث په رڼا کې جایز دی او نن به ځو انشاءالله قرآن او حدیث ته او دا به ګورو د عوام به په دې کې خبره باندې پوهو چې قرآن او حدیث د چا په سر باندې لاس ایږدي او چا په لاس باندې نه او شیخ صاحب دغه عبارت هم ټولو نه اول پیش کا چې تا وویله چې د مقلدینو او طبقات دا عبارت راوباسه د شامی عبارت ته پیش کو دا شامی کې هلته ورسره مکمل وضاحت شوی دی په دې کې دم کې زه بیانینه کار اغسې دی زه دې ته حیران یم نه بخاری حدیث کې آیت المنافق ثلاث د منافق درې نښې شیخ صاحب په بده معنا اوله نښې دغه اذا حدث کذب چې خبره کوي نو دروغ وایي نو دا خو پیغمبر د اهل الحدیث نښه نه ده بیان کړې دا خو د منافقینو نښه بیان کړې ده نن په اهل حدیثو کې د منافقینو نښې څنګه راغلي نو دې نه ځان ساته او شیخ صاحب دا ستا دغه مشر وایي مجموع رسائل والا مولانا ابوالقاسم سیف بنارسی مکتبه محمدیه والا چاپ کې دغه او کنه دا حواله دا صفحه 105 کې وایي د اهل حدیثو درې طبقې دي نو تم ځانو خو د اول خو به د درې طبقې د خپل اصولو مطابق د قرآن او د حدیث نه پیش کې او بیا به ځان راته واضح کې چې ته د کومې طبقې سره د تعلق دی دا ورکه د کتاب ورکه که غواړي اوس شیخ صاحب مونږ ځو دلایلو طرف ته او شیخ صاحب ښه شیخ صاحب د تقلید تعریف ما لګیا کړی او شیخ صاحب دغه کوم حدیث چې پیش کړی دی د دې سند د ونه ویلو ښه لږ سند ووایه او قال حدثنا سفيان بن عيينة عن فتر سفیان مدلس ته او په عن سره روایت کوي ٹھیک شو او د ستاسو په نسبت باندې ضعیف ته شیخ صاحب د دې حدیث صحت پیش کړه ماشاءالله راغلی دې تری چې اهل الحدیث او نن ضعیف حدیثونو پکې خدي شیخ صاحب د تقلید تعریف دا غوال واخله د ستاسو کتاب دی اقامت المیزان للفرق بین اهل البصائر والعميان ٹھیک شو ها ماشاءالله ډېر ښه روان ډېر زبردست نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد مولوی صاحب در کوم 1 منټ صبر وکړه مولوی صاحب د ډرایور او دغه خبره بیا وکړه نو چې ته وضاحت کې هم وضاحت وکړه کنه ته د امام صاحب د لپاره په څه طریقه پیش کړو په هغه طریقه ما پیش کړی و خپل خبره منه او زما خبره نه منه دقه توې د لا نسلمه په ډېرې باندې ودرېدل بل طلحه صاحب ویل چې د حدیث تعریف پیش کا د قرآن او د حدیث نه تاسو ټول عوامو ته اولا دا خبره واضحه وي چې د دې اعتراض څه معنی یعنی قرآن او حدیث ناقص دی او دقه عقیده د کفر او د شرک ده دا د کفر عقیده ده ځکه دا خو په قرآن اعتراض شو چې قرآن کې نشته دی کوم دی قرآن کې په قرآن اعتراض نشه خو جواب واوره مونږ وایو هر حکم شرعي چې پاغي اجر یا عقاب میلاویږي دا ټول په قرآن کې پروت دی هر حکم شرعي دا په قرآن کې شته او قاعده حکم شرعي چې هغه ته معلومه چې په قرآن کې خیمه چې حکم شرعي وي یو خبره دا خپل ځان سره ذهن کې کېده بل ما دلیل پیش کو اليوم اکملت لكم دینکم د دې معنا دا دین پوره دی هر مسله په قرآن او حدیث کې شته نو دی و چې دا خو منکرین حدیث هم د اعتراض کوي نو آیا د منکرین حدیث او اعتراض خو پدې دی چې حدیث کې څه نشته دی او موږ وایو ټول څه په دین کې دین مرکب دی د دوه شینو قرآن او د حدیث نه کنه ټول څه په قرآن او حدیث کې دی کنه خو چې تقلید په ظلمت کې سړی گیر شي هغه هم دقه شاین لګت الحمد لله او ظلمت څه شی دی وسه واوره دا دی شامی ده زید له کتاب در کوم بیا وګوره وی فاخرج نفسك من ظلمة التقليد بهيرة الاوهام اخپل نفس د تقلید د تیرون وباسه د وهمونو د حیرانتوب نه وباسه واستضئ بمصباح التحقیق او د تحقیق پر دیوه باندې ځان ترنا حاصله کا دا دیواله کتاب او خی علی سبیل الکمال وګوره اوس درته ما شیخ امین کتاب کې د تقلید اقسام ذکر کړی دي بیا وی دا قسم هم باطل دی او دغه مخکې عبارت پیش کو وروسته ټکی پیش نه کو دقه ته وی صفات اليهود والنصارى دا لفظ ولې ما دا لفظ معنی وسه پوری تلحمل شه د ابتداء نسونه د بیا ادبی الفاظ منکرین حدیث فاسقان او فاجران یو پیر ماده د خبره نه وکړي حالانکه د پکارو د زما علاقه تر غلي دي خ الفاظ باندې یو بل سره خطاب کول پکارو خو چې تماته د يهود او د نصارا نسبت کې نو زب جوابا او الزاما کوم او دا زما حق قران مرا کړی د حدیث ما ترا کړی 172 صفحه د تقلید حقیقت د شیخ صاحب دای ونه فرمایل وی لیکن دا تقلید دا قسم هم باطل دی دا قسم هم باطل دی
يهود ته رسول الله ویل حدیث آیات د رجم شته په تورات یغي په لاس یې خو مکه کار دغه کو تلحم لسیبه کو دغه ته ویل کېږي ظلمت التقلید بهیره الاوهام دا بس په کندو کې حیرانه ګرځي دا دیواله د خبرې جواب بل وي تمه ته چې قران کې الله چې بخاری ومني دا اوس دا دقه ته وي د تقلید غټ نقصان چې د عقل کار نه کوي هغه شمه د عقل مړه ده اوس الکه قران او حدیث کې د انسانانو د نمونو تذکره کېږي د حکم شرعي کېږي قران او حدیث خو دین دی نو په دین قران او حدیث کې حکم شرعي د بخاری نوم پکې نشته دی بل موږ امام بخاری رحمه الله نه مونږ د امام بخاری رحمه الله حدیث منو چې رسول الله نه نقل کړی دی نو په کلام کې فرق کوا خبره ته ځان خصوص کوو بیا وروسته خبره کوا ورنه دا ستا دا خبره ټول بعینه د تقلید نقصان دی چې مونږ معلومو چې دا د تقلید نقصان دی نه تلګیای مخکې نه عقل خراب شوی دی بل د يهود نسبت بار بار نه کوي ورنه آینده بس د قران هم دا د مثالونه تاسو له درکولای شم چې مقلدین سکی او مکه کار يهود نو سارا وکړي دي الفاظ به د ادبي او د احترام والا خبره کې بل ما په سوال کړو چې تاسو وايي قدر الدرهم نجاست چې د چا پوری او داغي مسکیږي نجس نه ده دا مسله امام ابو حنیفه چرته حل کړی ده چیلنج دی وخایې ما ده دا مسله امام ابو حنیفه رحم الله کوم حل کړی ده بل یو مسله درته هم وایم تاسو وايي سپیخر سوال جائز دي دا مسله امام ابو حنیفه رحمه الله کوم ځکه حل کړی ده تاسو وايي سلور قسم شراب دا به تاسو پیش کوم د هداينه دا سکل جائز دي دا مسله منسوسی که غیر منسوسی منسوسی معنی دلیل پکې ده کوم ځکه شته که دلیل پکې نه نو دا مسله امام ابو حنیفه څنګه حل کړله چې سلور قسم شراب پکې موږ ته جائز کړل احناف ته سلور قسم شراب پکې جائز کړل یا بل مسله چې د یوې پیالې نه کم شرابو هغه شراب سکل پای کې هیڅ قسمه ګناه نشته دا مسله امام ابو حنیفه چرته حل کړی ده پنځه مسائل دي او په سبیل د تحدي او چیلنج درته ویم د امام ابو حنیفه رحمه الله نه به حل ما ته بیانې چې امام ابو حنیفه رحمه الله دا چرته حل کړی دي کدا دې حل نکړو د قیامت پورې نشي حل کولای او کدا دې حل نکړل نو بیا به دا خبره مني چې ستا دا خبره نه حذف پکې بیانې باندې بنا ده چې ته مسائل دوه قسم دي منسوسی او غیر منسوسی بل ما د مولوی صاحب نه تاسو کړو طبقه واضحه که طبقه واضحه کړله طبقه واضحه نه کړله بل واوره قران او د حدیث په تناظر کې دوه قسم خلق دي یو هغه قسم خلق دي چې هغه قران او حدیث مني دي ته متبعين ویل کېږي دویم قسم هغه خلق دي چې د قران او د حدیث نه مني قران او حدیث نه مني د نبی مختلف تعبیرونه شوي دي فاسقان پکې هم دي کافران پکې هم دي مشرکان پکې هم دي استاد کوم دا دغه پیش کو دا تقسیم دا ماته امام ابو حنیفه رحم الله نو خای کنه تاسو سوال هم هم کولای شو ځکه تاسو خبره خاصه هم ټول د گاډي هغه مختلفي پرزي دي د یو ځای نه بل ځای مرغستی تاسو رقم څه کوم ثبوت پکار دی کنه زمونږ مسله د قران او د حدیث نه هر حکم شرعي دی موږ به درته بیانو او ته کوم اخو او دی خوي دقه تبه ماته بیان دي وجن علماء د احناف مبارک فرمایلیو بل اجهلهم على ما كان پر رسول الله په دین باندې ډیر جاهلان دي چې مخ کې څه شوي دي او په آینده زمانه ډیر خپويږي چې مفروضات جنگي کاینده دا وشنو سبق او کدا وشنو سبق او کدا وشنو سبق